12 مرلې کور به زه نن تاسو سره شیر کوم چې کوم کې به تاسو ته د کنال فیل میلاویږي هغه هم په پرایم لوکیشن کې په پرایم سیکټر کې او چې کوم په 15 میټر روډ واقع ورسره داسې مسجد مارکیټ او بینک او نیر بای لیډیز پارک او ورسره ریګي مال ټاون سنټرل پارک چې هغه نږدې وي څوک هم دې کور کې خواهش لري موږ سره رابطه کولی شي. السلام علیکم، زه انجینیر شهریار اس کے ریل اسټیټ نه مخاطب یم. راغلی یم نن زون 3 ریګي مال ټاون ته چې کوم کې موږ سره دا 12 مرلې فرش کور انټچ راغلی دی. دې کې دا 10 مرلې سره 2 مرلې ایکسټرا لینډ دی او دا به زه تاسو ته ایکسپلین کوم. په فرنټ باندې ټول ټایل لګېدلی دي، سی ان سی ورک ګیټ، سی ان سی ورک ګریل. دا به زه تاسو ته ایکسپلین کوم. د مین ګیټ نه چې تاسو څنګه را انټر کیږئ تاسو سره کارپورش راځي. کارپورش کې دوه ګاډي دلته ښه ایزیلی ودرېږي، یو دې سایډ ته ګاډی ودرېږي. ټیک شو جي. په فرنټ باندې دا وګورئ، په فرنټ باندې ټول ټایل لګېدلی. ټیک شو جي. دې سایډ ته هم ټایل لګېدلی، موزیک والا کلمه لګېدلې ده. او دا بیک سایډ ته چې کوم دی سټریټ تللی دی لانډري ایریا دپاره. بیسمنټ ته سپریټ سټیرز تللی دي ګیسټس دپاره. دا وګورئ، دا سپریټ سټیرز تللی دي کارپورش نه او دې سره دا سپریټ ګیټ راغلی دی ګیسټ دپاره. دا مین انټرنس ته سټیرز تللی دي. دا مین انټرنس نه تاسو را انټر کېږي. د ډبل ډور شو، امپورټډ وډ لګېدلی دی، ورسره دا هارډویر وګورئ، دا هم امپورټ لګېدلی. چې تاسو څنګه را انټر شئ دا تاسو سره لابي راځي. لابي کې 2-4 ټایل لګېدلی دی. دې سایډ ته تاسو سره فرست فلور ته او بیسمنټ ته سټیر کیس راځي. ټیک شو جي. شنډلیر چیک کړئ او وال مولډینګ هم شوی دی. دا ورسره فرست بیډروم شو. دا ایز ا ډرایینګ هم یوز کیدی شي. ټیک شو جي. دې کې 2x2 ټایل لګېدلی دی. سیلینګ ور چیک کړئ. دې سایډ ته تاسو سره کبرډ راځي فل وال باندې او دا ورسره نیش جوړ دی. ټیک شو. لایټ پکې لګېدلی دی او دې سایډ ته تاسو سره واشروم راځي. واشروم کې وینټي لګېدلی ده، انګلیش انډین دواړه کموډز دي او ورکې چته پورې ټایل لګېدلی دی. دې سایډ ته تاسو سره المونیم وینډو راځي وینټیلیشن دپاره. دا تاسو سره کچن راغی. کچن کې تاسو سره وډن پیټرن ټایل راځي. ټیک شو جي. سیلینګ ور چیک کړئ، ورسره فل وال باندې ټایل راغلی دی. ګلاسي شیټ کیبینټ یوز شوي دي پکې. ټیک شو. دا پکې چوله انسټال شوې ده. دا د هوډ دپاره ایریا ده. ټیک شو. دې سایډ ته تاسو سره امپورټډ چې کوم دی سینک راځي او دا ورسره المونیم وینډو وینټیلیشن دپاره او دا بیک سایډ ته لانډري ایریا ته لار تللی ده. ټیک شو. دا وګورئ، دا بیک سایډ ته لانډري ایریا ته لار تللی ده. چې تاسو د لابي او کچن نه راشئ تاسو سره دا لاونج راځي. سپیشیس لاونج دی. دې کې 2-4 ټایل لګېدلی. سیلینګ ور چیک کړئ، شنډلیر پکې لګېدلی دی. دې سایډ ته تاسو سره المونیم وینډو راځي وینټیلیشن دپاره. دا ورسره تھرو آوټ وال مولډینګ شوی. دې سایډ ته نیچ جوړ شوی. دا پکې میډیا وال دی. میډیا وال کې آلریډي ټول د کیبل وغیره او د وای فای کیبلز ټول آلریډي انسټال شوي دي، راغلي دي پکې. د فرست بیډروم شو په ګراوند فلور باندې. دا سیکنډ بیډروم شو. سیکنډ بیډروم کې هم تاسو وګورئ ټول ټایل لګېدلي دي پکې، تھرو آوټ ټایل لګېدلی. سیلینګ ور چیک کړئ. دې سایډ ته نیچ جوړ دی پکې او دا ورسره المونیم وینډو وینټیلیشن دپاره او دا وګورئ د اے سی دپاره آلریډي تار راغلی دی. دې سایډ تاسو اے سی لګولی شي. دا ورسره کبرډ شو او دا ورسره واشروم شو. واشروم کې هم ټایل تاسو وګورئ، وینټي پکې لګېدلی دی، امپورټډ سینیټري یوز شوې ده. دا تھرډ بیډروم شو. تھرډ بیډروم کې تاسو سره ټایل راځي. ټیک شو جي. سیلینګ ور چیک کړئ. دا دې سایډ ته المونیم وینډو وینټیلیشن دپاره. دا ورسره کبرډ شو او دا وګورئ دې روم نه تاسو ته المونیم وینډو نه چې بهر راشي تاسو بهر تللی هم شئ. دلته دا گیزر والا پوینټ لګېدلی دی. ټیک شو. او دا تھرو آوټ لانډري ایریا ده. واټر ټینک دې سایډ ته دی، بیک سایډ ته دی. ټیک شو جي. دا ورسره واشروم شو. واشروم کې تاسو وګورئ وینټي لګېدلې ده پکې. ټیک شو. ډېر هائی کوالټي وینټي لګېدلې، انګلیش کموډ او دا ورسره د شاور ایریا شو. ټیک شو جي. فیصل سینیټري پکې یوز شوی، چته پورې ټایل لګېدلی دی. دې سایډ ته تاسو شاور وغیره هر څه ایښودی شي او دا وګورئ سینک کوالټي چیک کړئ. ورساچې والا ډیزاین دی او هائی شاین ګرے کلر کې شوی دی، سلور کلر دی. اوس به ځو بیسمنټ ته. بیسمنټ به تاسو ته ښایو.
بیسمنټ په کم طرز جوړ دی. که د دې تاسو روم سایزز وګورئ دا 12 مرله کې جوړ دی. د دې روم سایزز که تاسو وګورئ روم سایزز ډېر سټینډرډ ساتلی دي او ماسټر بیډ روم ساتل شوي. دا وګورئ یو ډور یې دلته ورکړی دی. ټیک شوه. دا فرست فلور ته هم سټیرز تللی دي بیسمنټ ته هم. ټیک شوه. دی یو ډور شو. که لیټ سپوز چا دا کور رینټ آوټ کول نو ایزیلی رینټ آوټ کېږي. دا سایډ چې کوم دی دا فرست فلور ته دا پورشن رینټ آوټ کېږي. بیسمنټ ته به ځو. بیسمنټ سټیرز ته چې تاسو ځئ په سټیرز کې تاسو سره بګ ګرې ماربل راشي. ټیک شو جي. دا ورکې وګورئ نیش جوړ وال مولډینګ شوی دی جي. دا وګورئ دا پکې وینټیلیشن دپاره شو. بیسمنټ ته چې راځئ تاسو چې سټیرز نه څنګه راکوشئ یو تاسو سره ورکوټی شانتې اوپن کچن راځي. دې سایډ ته تاسو ایز ا سټور دا یوز کولی شئ. ټیک شوه. بیا د مین ډور نه چې تاسو څنګه را انټر شئ دا تاسو سره یو سپیشیس لاونج راځي. ټیک شوه. لاونج کې دا تاسو وګورئ تقریبا ستاسو ایزیلی 40 نه 45 کسان ایزیلی اکاموډیټ کېدی شي. 2 شنډلیر لګېدلي دي پکې. ټیک شوه. په وال باندې وال مولډینګ شوی دی تھرو آوټ. او دې سایډ ته تاسو سره النور والا ټول لاساني راغه. دا وګورئ های کوالټي چې کم میډیا وال دی دا تاسو سره هغه جوړ شوی دی. ټیک شو جي. دا ورسره بیسمنټ کې یو سپریټ جرګه هال دی. ټیک شو جي. دې سایډ ته تاسو سره میډیا وال راځي. ټایل پکې وګورئ. سیلینګ ور چیک کړئ. دې سایډ ته تاسو سره واشروم راځي. واشروم کې وینټي ډیزاین ته وګورئ. چته پورې تھرو آوټ ټایل لګېدلی دي. انګلیش کموډ او انډین کموډ پکې لګېدلی دی. ټیک شو جي. دا چې څنګه ما تاسو ته وویل چې د بهر نه سپریټ سټیرز راغلي دي. دا بهر نه سپریټ سټیرز راغلي. ټایل لګېدلي په سټیرز کې بګ ګرې ماربل لګېدلی دی. دا تاسو جرګه هال ته ځئ او دې سایډ ته ټول د گیزر پوینټس ورکړي د بیسمنټ دپاره. او دا ورسره ایز ا سروینټ روم هم یوز کولی شي دا روم. ټیک شو جي. دا ایز ا سروینټ روم هم یوز کېږي ایز ا ګیسټ روم هم یوز کېږي. ټیک شوه. او دا انټرنل سټیرز راغلي دي. انټرنل سټیرز راغلي دي او یو دا تاسو وګورئ وینټیلیشن پراپر خیال ساتلی شوی دی په دې کور کې. دا وګورئ تھرو آوټ وینټیلیشن دی. ټایل لګېدلی دي او دا او ټي ایس ورکړی دی. ګریل په انسټال دی. دا وال مولډینګ شو. ټیک شو. دا فرست بیډروم شو بیسمنټ کې. دې کې ټایل لګېدل تھرو آوټ. سیلینګ ور چیک کړئ. د اے سی والا ټول پوینټس یې ورکړي دي. آلریډي پیل نه وایرنګ پکې شوی دی. او دا تاسو وګورئ دا بیک سایډ ته چې کوم ما لانډري ایریا تاسو ته ښودلې وه دا هغې ځینه دا تاسو ته پراپر وینټیلیشن کېږي. ټیک شوه. دا ورسره کبرډ راغی. ټیک شوه. او دا ورسره واشروم. واشروم کې وګورئ چته پورې ټایل لګېدلی دی. انګلیش کموډ یوز شوی دی. فیسن سینیټري او سینک پکې لګېدلی دی. دا پکې سیکنډ بیډروم شو. سیکنډ بیډروم کې هم تاسو سره هماغه شانې ټایل راځي. ټیک شو جي. سیلینګ ور چیک کړئ. اے سی پوینټ پکې شوی دی. دې سایډ ته تاسو ته وینټیلیشن دپاره یو پراپر بیک سایډ ته لانډري ایریا نه پراپر وینټیلیشن شوی دی. ټیک شو جي. دا ورسره کبرډ شو او ورسره واشروم شو. واشروم کې چته پورې ټایل لګېدلی دی. فیسل سینیټري شو. انډین کموډ پکې یوز شوی دی. په دې کور کې د وینټیلیشن پراپر خیال ساتلی شوی دی. های کوالټي کې سینیټري شوه چې څومره وډ لګېدلی دی دا امپورټډ لګېدلی دی پکې. ټیک شو جي. او سپریټ د ګیس دپاره ځان له پراپر خیال ساتلی شوی دی. دا وګورئ سټینلیس سټیل والا ریلینګ شو. دا بیسمنټ نه به اوس موږ فرست فلور ته ځو. فرست فلور به تاسو ته ښایو. چې تاسو د بیسمنټ نه څنګه فرست فلور ته راځئ نو په سټیرز کې تاسو سره بګ ګرې ماربل راځي. دا ورکې وال مولډینګ شوی دی. سیکنډ فلور ته هم سپریټ سټیرز تللي دي همدا ایریا نه. ټیک شوه. تاسو چې څنګه د سټیرز نه راوخیږئ تاسو سره لابي راځي. لابي سره دا تاسو سره سپیشیس لاونج راځي. لاونج کې تھرو آوټ 2-4 ټایل لګېدلی دی. دا ورسره میډیا وال شو. ٹھیک شو دا ورسره میډیا وال شو های کوالټي سیلینګ ورک دې سایډ ته نیشز جوړ دي او ورسره وال مولډینګ شوی دی. دا فرست بیډروم شو. بیډروم ته چې راشو هماغه شانتې 2x2 ټایل به راځي. سیلینګ ور چیک کوئ. پراپر پوینټ د اے سی دپاره شوی دی. ټیک شو جي. دې سایډ ته تاسو سره
المونیم وینډو وینټیلیشن دپاره راځي او دا تاسو سره ګیلري راځي تھرو آوټ وینټیلیشن دپاره. ټیک شو جي. دا ورسره کبرډ شو او ورسره دا واشروم شو. واشروم کې موږ ګوري پراپر ټایلینګ شوی دی، انډین کموډ لګېدل، فیصل سینیټري لګېدلی ده پکې. ټیک شو جي. دا ورسره سیکنډ بیډروم شو. سیکنډ بیډروم کې تاسو سره 2x2 ټایل راځي. ټیک شو جي. سیلینګ ور چیک کړئ. دا ورسره المونیم وینډو وینټیلیشن دپاره دا اے سی پوینټ دی. ټیک شو جي. ورسره دا نیش دی، نیش کې یو لایټ لګېدلی دی. ټیک شو جي. دا تاسو سره کبرډ راغی. کبرډ سره دا واشروم. واشروم وګورئ پراپر ټایلینګ شوی دی پکې، انګلیش کموډ دی پکې، فیصل سینیټري یوز شوی ده. اوس زه تاسو ته په فرست فلور کچن ښایم. فرست فلور کچن ته چې تاسو راشئ 2x2 ټایل به راځي. تاسو سیلینګ ور چیک کړئ او دا تھرو آوټ تاسو دا ټایل وګورئ. پر تھرو آوټ کچن کې پراپر ټایل شوی دی، چته پورې شوی دی. ټیک شو جي. دا ورسره های کوالټي ګلاسي شیټ کیبینټس جوړ شوي دي. دا پکې سینک شو او دا پکې یو فرش نلکه لګېدلې ده. دې سایډ ته دا تاسو وګورئ پراپر وینټیلیشن لپاره المونیم وینډو شوه، چوله پکې لګېدلې، دا هوډ دپاره ایریا شوه. ټیک شوه. دلته تاسو فریج وغیره لګولی شئ. دا تھرډ بیډروم شو. تھرډ بیډروم کې تاسو سره یو 2x2 ټایل راځي. سیلینګ ور چیک کړئ. دا تاسو سره دا لایټس وګورئ، فینسي لایټس لګېدلي، نیش پکې جوړ دی او دا تاسو سره پراپر یو ټیرس ایریا راځي. تاسو دا هم یوټیلایز کولی شئ. دا تاسو وګورئ دې کور سره پراپر جومات، پارک، مارکیټ، بینک هر څه ډېر نیر بای دي. ټیک شو جي. او دا ورسره سی ان سی ور ګریل لګېدلی دی. اوس به ځو ټیرس ته. ټیرس کې دا تاسو وګورئ تاسو سره 2x2 ټایل راځي. دا ورکې سیلینګ ورک، شینډلیر لګېدلی پکې، سی ان سی ور ګریل شو پکې. ټیک شو جي. دا تاسو راشئ دې سایډ ته که زموږ ملګری تاسو ته وښیي. دا ورسره بینک شو. ټیک شوه. ورسره مارکیټ، ورسره دا لیډیز پارک، ورسره مسجد او ورسره سنټرل پارک ډېر نیر بای دی او دا په 15 میټر روډ دی دا کور او 12 مرلې کور دی. څوک هم دې کور کې خواهش لري موږ سره رابطه کولی شي. والسلام.